बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे टॉपिक زموږ د لینیر مومنټم چې په پی باندې ظاهریږي دا د یو څیز ماس او د ویلاسټي د پروډکټ برابر دی. یعنی د یو شیز چې موږ مومنټم معلومو، لینیر مومنټم معلومو، نو د هغې ماس له او ویلاسټي له به ضرب ورکو. مومنټم چې دی دا ویکټر کوانټیټي ده او د دې ډایرکشن د ویلاسټي ته ډایرکشن باندې، لکه ویلاسټي په ایست باندې ده نو لینیر مومنټم ډایرکشن به هم ایست وي. د دې یونټ چې دی هغه کیلوګرام میټر پر سیکنډ دی او مونږ دا نیوټن سیکنډ کې هم شو کولی شو. نیوټن سیکنډ د اسانۍ دپاره مونږ لیکلی شو. او نیوټن سیکنډ څنګه راځي د کیلوګرام میټر پر سیکنډ نه، یا د نیوټن سیکنډ نه کیلوګرام میټر پر سیکنډ څنګه راځي، دا ستاسو اسایمنټ شو. تاسو د نیوټن په ځای باندې کیلوګرام میټر پر سیکنډ سکویر ولګوئ او دا سیکنډ خپل په ځای ولګوئ، دا دواړه چې ضرب کړئ نو دې نه به کیلوګرام میټر پر سیکنډ واپس راشي. نو دا یاد وساتئ چې د لینیر مومنټم یونټ چې دی نو هغه دی نیوټن سیکنډ. نو اوس مونږ چې مومنټم د یو شیز معلومو او د هغې ماس مونږ سره دی 1 kg او ویلاسټي مونږ سره دا 2 میټر پر سیکنډ. نو د مومنټم چې دی هغه مونږ سره شو 1 ملټیپلایډ بای 2 از ایکول ټو 2 کیلوګرام میټر پر سیکنډ او یا 2 نیوټن سیکنډ. مونږ دا دواړه یونټس لیکلی شو. مومنټم چې دی نو دا مونږ ته په یو باډي کې د موشن کوانټیټي ښایي. چې یو سیس کې موشن څومره زیات وي نو هغومره به د مومنټم زیات وي. چې دوه شیزونه دي او د هغې ماسز سیم دي نو کم کې سپیډ سیم وي، د کم چې سپیډ زیات وي د هغه به مومنټم زیات وي. یو لارج ټرک دی، یو غټ ټرک دی، نو د هغې سټاپ کول چې دي هغه ګران دي، او یو وړوکی موټر دی د هغې سټاپ کول اسان دي کله چې د دې سپیډ سیم وي. نو مومنټم چې دی هغه هم په سپیډ باندې ډیپینډ کوي او هم په ماس باندې ډیپینډ کوي. چې سپیډ سیم وي نو د څه شي ماس زیات وي د هغه مومنټم به زیات وي، او چې ماس سیم وي نو د څه شي سپیډ زیات وي د هغه مومنټم به زیات وي. او دا دواړه خبرې په دې پیراګراف کې کړي دي. لاندې موږ سره یو ټوپک را کړی دی او په دې باندې یو ګولۍ وي موږ شاټ کړې ده. یو ګولۍ پې موږ ویشتې ده چې 6 ګرامه ده او په 62 میټر پر سیکنډ ویلاسټي دا د وتې ده. د دې ګولۍ مومنټم به څه نو ماس او ویلاسټي دواړه موږ له را کړي دي، دا دواړه ضرب کې دي نه به تاسو سره مومنټم راشي. خو دا خبره یاد وساتئ چې دا ګرام دی نو دا به تاسو اول کیلوګرام ته واړوئ. نو ګرامز نه چې تاسو کیلوګرامز جوړوئ دا په 1000 باندې ډیوایډ کوئ نو 6 ګرام نه 0.006 کیلوګرامز راغلی دی. نو دا دواړه چې موږ ضرب کړو دی نه 0.372 راغی او دلته کې یا کیلوګرام میټر پر سیکنډ او یا نیوټن سیکنډ، دا دواړه د مومنټم یونټس دي. لاندې ورکړی دی چې یو ګولف بال دی چې هغه په 75.8 میټر پر سیکنډ باندې وهلی شوی دی. که د دې ماس 46 ګرام وي نو مومنټم به د دې څو وي. نو اول به تاسو دا 46 ګرام چې دی کیلوګرامز ته واړوئ او بیا به یې د دې سپیډ سره ضرب کوئ نو تاسو سره به مومنټم راشي. بل ټاپک موږ سره دی فورس اینډ چینج ان مومنټم. نیوټن سیکنډ لا موږ ته وایي چې کله فورس په یو باډي باندې ولګي نو په هغې کې اکسلریشن پیدا شي او دا فورس برابري د MA. دا اکسلریشن چې دی دا برابري د چینج ان ویلاسټي ډیوایډډ بای ټایم، او چینج ان ویلاسټي برابري د VF ماینس VI ډیوایډډ بای ډل ټي. نو چینج ان ویلاسټي چې کله په یو شیز کې وشي نو مطلب ده کې اکسلریشن راغلی دی. دا موږ په چپټر 3 کې ویلي دي. نو که تاسو ته چپټر 2 کې نو که تاسو ته نه یاد اول هغه وګورئ بیا واپس دې ته راشئ. F is equal to MA او A چې دی هغه د چینج ان ویلاسټي ډیوایډ بای ټایم برابر دی. نو دا موږ سره شو VF ماینس VI ډیوایډ بای ډل ټي. اوس ګورئ دلته کې په دې ایکویشن کې په موږ د دې A په ځای دا VF ماینس VI ډیوایډ بای ډل ټي ولګو. نو M خپل په ځای راغی او د A په ځای باندې دا ایکویشن موږ سره راغی. نو F برابر شو د M VF ماینس VI ډیوایډ بای ډل ټي. اوس دا دواړه یو بل سره په ضرب کې دي نو دا M هم د دې سره ضرب شو او هم د دې سره ضرب کې شو. نو F برابر شو د MVF ډیوایډ بای ماینس MVI ډیوایډ بای ډل ټي، یا F برابر شو. اوس ګورئ له پاسه مونږ ووایو که نه چې پروډکټ آف ماس اینډ ویلاسټي د څه شی وایي؟ مومنټم ورته وایي.
نو دا ماس دی دا ویلاسټي ده. نو دا دواړه چې موږ ضرب کړو دینه مومنټم راغی، خو دا فاینل ویلاسټي ده نو دا فاینل مومنټم شو، دا انیشیل ویلاسټي ده نو دا انیشیل مومنټم شو. نو د ام وی اف په ځای پی اف شو او د ام وی آی په ځای پی آی شو. نو اف برابر شو د پی اف ماینس پی آی ډیوایډ بای ډل ټي. نو دا د دې نه مونږ ډیرایو کړو چې اف از ایکول ټو ام ای دی، نو دې نه مونږ ډیرایو کړو چې اف از ایکول ټو پی اف ماینس پی آی ډیوایډ بای ډل ټي دی. وس ګورئ دا ډلټا چې دی دا مونږ سره چینج ښیي، او چینج څه ته وایي؟ د فاینل نه چې انیشیل ماینس کړي نو دې ته مونږ سره دا مونږ ته چینج ښیي. نو د دې پی اف ماینس پی آی په ځای باندې مونږ چینج ان پی هم لیکلی شو یا ډل پی هم لیکلی شو. نو دا مونږ سره شو ډلټا پی. نو په دې وجه اف برابر شو هغه پی اف ماینس پی آی په ځای مونږ څه ولیکو؟ ډلټا پی، او دا شو ډلټا ټي. نو ټایم ریټ اف چینج اف لینیر مومنټم اف باډي چې دی دا د نیټ فورس آن باډي برابر دی. لکه چې مونږ چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم معلوم کو نو دا به اصل کې د فورس برابر وي. مثال په تور یو شیز دی د مومنټم چې دی هغه اول انیشیل مومنټم چې دی هغه 50 نیوټن سیکنډ دی، او بیا 3 سیکنډ پس د مومنټم راغی 20 نیوټن سیکنډ لا. نو چې څوک مونږ ته وایي چې تاسو د باندې فورس معلوم کړئ په د به څونه فورس لګېدلی، نو ګورئ فورس چې دی هغه مونږ سره برابر دی چینج ان مومنټم ډیوایډډ بای ټایم. نو دې کې چینج څومره راغلی؟ اول 50 و، اوس څو شو؟ 20 شو، او په څونه ټایم کې؟ په 3 سیکنډس کې. نو مونږ سره 50 ماینس 20 دین 30 راغی او ډیوایډډ بای 3، نو دې نه مونږ سره راغی 10 نیوټن. نو یو شیز دی چې هغه انیشیل مومنټم 50 نیوټن سیکنډ دی او فاینل مومنټم 20 نیوټن سیکنډ دی، او دا په 3 سیکنډو کې دا مومنټم د کم شوی دی، نو په د باندې 10 نیوټن فورس لګېدلی دی. نو چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم چې دی هغه د فورس برابر دی. دا خبره یاد وساتئ. لاندې دا یو انټرسټینګ مثال دی چې کله مونږ یو شیز پیک کوو که نه، یو خاص کر شیشه شوه یا داسې شیز چې هغه ماتیږي په اسانه، نو هغې ته مونږ لاندې پاسته پومونه ایږدو. دا په دې وجه مونږ ایږدو چې کله دی وجنګېږي د دې کلک شیز سره نو دی ماتیږي. دی ولې ماتیږي؟ دی ځکه ماتیږي چې فرض که دا مونږ سره یو کلک شیز دی، په دې باندې مونږ یو ګیلاس کیدو، نو دا ګیلاس چې د دې سره فرض که داسې چوت شي او بیا واپس په دې ولګي، نو دی एकदम څه شي؟ سټاپ شي، एकदम سټاپ شي. د یو خاص ویلاسټي باندې رواني او چې د کلیک شي سره وجنګېږي نو एकदम سټاپ شي. نو مطلب د دې اولنی مومنټم چې څه و نو هغه یوه خاص ویلیو وه، ټیک شو، او د فاینل مومنټم څه شو؟ 0 شو. خو چونکې دی एकदम سټاپ شو نو دی په ډیر کم ساحت کې سټاپ شو، دی په ډیر کم. فرض که دی انیشیل مومنټم چې و هغه د 5 شو او فاینل مومنټم 0 شو، او دا په 1 سیکنډ کې وردېدو، نو په د باندې فورس څومره ولګېدو؟ ډل پی ډیوایډډ بای ډل ټي از ایکول ټو 5 ډیوایډډ بای 1، نو په د 5 نیوټن فورس ولګېدو. خو که فرض که په دې باندې مونږ دا ګیلاس چې دی دا مونږ په پوس شیز باندې کیدو، نو که دی دا ګیلاس چوت شي که نه او واپس ولګي نو دی एकदम نه سټاپ کیږي، دی څه چلو کی دی لږ ښکته لاړ شي، دا پوس شیز چې دی دا ځان سره ښکته بوځي او بیا په قلاره وردېږي. نو په دې کلک شیز دی په 1 سیکنډ کې وردېدلی و، او په دې پوس شیز باندې دی په 2 سیکنډو کې په رس کې وردېدو. نو مومنټم چې دی هغه اوس هم 0 شو، اول 5 شو، نو هغه چینج چې دی هغه پکې بیا هم 5 راغی، خو په 100 سیکنډو کې راغی، په 2 سیکنډو کې. نو فورس چې دی هغه موږ سره 2.5 نیوټن ولګېدو. نو کله چې مونږ یو ماتېدونکی شیز پیک کوو نو د هغې لاندې مونږ پوس شیز ایږدو چې چینج ان مومنټم په ډیر ساحت کې راشي، نو فورس په د باندې کم ولګي او دی مات نشي. دا 2 ګاډي ورکړي دي، یو هم دغه خبره ما چې تاسو ته بر وکړه دا یې په دې کې کړې ده. نو یو ګاډی دی هغه چې څنګه د دیوال سره وجنګېږي نو एकदम وردېږي، او بل ګاډی دی
هغه چې دیوال سره وجنګېږي نو دننه طرف ته ټیل وهلی شي، یعنې پوسوالی پکې وي که نو هغه دننه طرف ته ټیل وهلی شي، نو دی एकदम وردېږي. مطلب دا شو چې په ده فورس زیات ولګېدو، چینج ان مومنټم په ډېر کم ساحت کې راغی، نو فورس پې زیات ولګېد. او دی چې دی د دننه طرف ته ټیل وهلی شو نو دی لږ په ډېر ساحت کې سټاپ شو، نو په ده باندې فورس کم ولګېدو. نو چې کله په ده باندې فورس کم ولګېدو نو نقصان یې کم وکړو. په ده فورس زیات ولګېدو ځکه د ده مومنټم एकदम کم شو، نو ده ته نقصان ډېر ورسېدو د دننه کس ته. اولنی ګاډی چې دی دا په 0.25 سیکنډس کې وردېدلی دی، او دا دویمی ګاډی چې دی دا 0.04 سیکنډس کې وردېدلی دی. نو په ده کې چینج ان مومنټم چې دی په ډېر وخت کې راغی نو فورس پې کم ولګېد. په ده کې چینج ان مومنټم په لږ وخت کې راغی نو فورس پې زیات ولګېدو. نو تاسو دا خبره دا اگزامپل په خپله باندې وکئ، تاسو په دې باندې پوه شئ. دا لاندې یو اسایمنټ راکړی دی، وی کیلکولیټ د فورس ریکوایرډ ټو سټاپ ا کار اف ماس 1200 kg and a loaded truck of mass 9000 kg in 2 seconds if they are moving with same velocity of 10 meter per second. یو موټر دی چې د هغې وزن 1200 کیلوګرامه دی او هغه په 10 میټر پر سیکنډ روان دی، او یو ټرک دی چې د هغې وزن 9000 کیلوګرامه دی او هغه هم په 10 میټر پر سیکنډ روان دی. نو دا دواړه چې مونږ سټاپ کوو په 2 سیکنډو کې سټاپ کوو، نو په کم یو باندې به فورس زیات پکاري. نو ګورئ چې ماس د ده زیات دی که نه او ویلاسټي د دواړو سیم ده، نو مطلب د ده انیشیل مومنټم زیات دی که نه، او چې دا دواړه ته په یو شانتي وخت کې وردی نو په دې ټرک باندې به ته فورس زیات لګې، ځکه چې ته ډېر مومنټم په لږ وخت کې وردی نو په هغې باندې به ته فورس زیات لګې، او چې ته لږ مومنټم په هغومره وخت کې وردی نو په هغې باندې به ته فورس کم لګې. نو د دې دپاره به موږ څه چل وکړو، موږ به د دې کار مومنټم معلوم کړو. نو د کار مومنټم به معلوم کړو او په ټایم باندې به ډیوایډ کړو، دې نه موږ سره فورس راشي، او د ټرک مومنټم به معلوم کړو او په دغه 2 سیکنډس په ټایم باندې به ډیوایډ کړو، نو دې نه به موږ سره فورس راشي. نو د دواړو د وردولو دپاره چې څومره فورس پکار دی هغه به تاسو سره راشي، نو دا تاسو په خپله باندې وکئ. او په دې بل پیج چې دی نو دا دې نه مخکې ما تاسو ته خبره وکړه د شیشې د ګیلاس دا هغه خبره ده. یو هګۍ چې ده نو دا چې کله ارتاویږي او په کلک شیز باندې ولګي نو دا ماته شي، خو چې دا په پوست شیز باندې ولګي نو دا نه ماتېږي. نو دا ځکه که نه چې دی په کلک شیز ولګي نو دی एकदम د هګۍ एकदम وردېږي، د ده مومنټم एकदم لکه په د سیکنډ په سلمه حصه کې زیرو شي، مطلب ټایم ډېر کم واخلي. نو چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم ډېر زیات راشي، نو مطلب دا او چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم څه شی دی؟ فورس دی. نو په دې هګۍ فورس زیات ولګېدو او په دې یوې هګۍ باندې فورس کم ولګېدو ځکه دا एकदम ونه درېږي، دا اول د دې بالغ سره ښکته لاړه شي او په قلاره قلاره وردېږي. نو ټایم یې زیات واغستو. چینج ان مومنټم په دواړو کې سیم دی، خو په دې کې ټایم ډېر کم دی او په دې کې ټایم ډېر زیات دی. نو په زیات ټایم باندې چې ته سیم کوانټیټي ډیوایډ کړي نو هغې نه به انسر موږ سره سره شي کم. نو دلته کې چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم ډېر کم دی، یعنی فورس ډېر کم ولګېد، په دې وجه د هګۍ ماته نشي. تاسو که په دې نه یې پوهه نو یو ځلې بیا وګورئ، بیا یې وګورئ، او که بیا پې هم پوهه نه شوئ نو چیټ جی پی ټي سره کو پیلوټ سره به بازو کوي، ماته کمنټ وکړئ، زه به دوباره پوه کړم تاسو. خو پکار دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ، لږ پې سوچ وکړئ، تاسو په دې باندې پوه شئ. او کله چې مونږ کیچ نیسو که نه هغه اګزامپل دو پکې نه دی ورکړی، نو کیچ چې مونږ نیسو نو کله چې مونږ لاس ورسره داسې ښکته بونځو نو هغه زمونږ دا لاس خوږ کي، خو کله چې مونږ دا کیچ سره دا لاس داسې بوزو نو زمونږ لاس خوږ نه کي. دا ولې؟ دا ځکه چې کله مونږ ورسره لاس ښکته بوزو نو چینج ان مومنټم دپاره هغه ټایم مونږ زیات واخلو نو فورس پې کم ولګي، خو چې کله مونږ ورسره لاس لاندې بونځو نو چینج ان مومنټم په هغې کې एकदम راشي، ټایم ډېر کم واخلي، نو فورس چې دی هغه ډېر زیات ولګي. دا زه تاسو ته دوباره یو پیر کومه چې فورس چې دی هغه برابر دی د چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم. نو چې څومره ټایم د مومنټم د کمېدو دپاره د مومنټم د زیرو کولو دپاره زیات ټایم لګي نو فورس هغومره کمیږي،
او چې څومره ټایم کم لګي لکه एकदम یو شیز وردیږي یعنی ټایم کم لګي نو هغومره په دې شیز باندې فورس زیات لګي. وس آیسولیټډ سیستم کله چې د یو سیستم کې شیزونه یو بل سره انټریکشن کوي او د بهر نه پې څه فورس نه وي د بهر نه پې څه فورس نه وي. مثال په طور یو سلنډر دی په هغې کې پکې ته ګیس پارټیکلز دي هغه د یو بل سره جنګیږي او د سلنډر د دیوال سره جنګیږي خو د بهر نه پې فورسز نشته یعنی د بهر د هوا چې ده هغه په دوی باندې اثر نه کوي یا دا ګریویټي چې ده هغه په دوی باندې اثر نه کوي. نو دې قسمه سیستم ته آیسولیټډ سیستم وایي. مثال په طور لکه مونږ یو ټوپک چې دی هغه فایر کوو نو ټوپک پکې ته نه د بهر نه ورته صرف مونږ معمولي شانتې لاس ویسو او نور ټول سیستم چې دی هغه دننه یو بل سره انټریکشن کوي د بهر نه پې فورسز نه نو داسې قسمه سیستم ته آیسولیټډ سیستم وایي. البته په دنیا کې پیور آیسولیټډ سیستم نشته خامخا پې د بهر نه څه نه څه انټریکشن وي خو هغه سیستم چې د بهر انټریکشن په ډیر کم وي د بهر نه پې فورس ډیر کم وي لکه 0 ته نږدې فورس پې 0 نیوټن ته نږدې فورس پې د بهر نه او د دوی خپل دننه فورس چې دی هغه ډېر زیات وي نو داسې قسمه سیستم ته موږ آیسولیټډ سیستم وایو. د آیسولیټډ سیستم دپاره یوه لا ده او هغه دا ده چې په آیسولیټډ سیستم کې انیشل مومنټم د فاینل مومنټم برابر وي یعنی په آیسولیټډ سیستم کې مومنټم کانزرف پاتې کیږي لکه څنګه چې لا اف کنزرویشن اف ماس ده نو دغه شانتي کنزرویشن اف مومنټم ده چې په آیسولیټډ سیستم کې به د دې سیستم انیشل مومنټم او فاینل مومنټم برابر وي. نو د دې پرو کولو دپاره به موږ څه وکړو موږ ته پته ده چې فورس چې دی هغه برابر دی د چینج ان مومنټم ډیوایډ بای چینج ان ټایم. چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم دا د څه شي برابر دی د فورس برابر دی. اوس په آیسولیټډ سیستم کې ایکسټرنل فورس څه زیرو وي نو موږ سره چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم د څه برابر شو د زیرو ځکه چې فورس زیرو دی بهر کې دا د آیسولیټډ سیستم خبره موږ کوو. نو اوس چینج ان مومنټم په ځای باندې موږ پی اف ماینس پی آی لیکلی شو او ډیوایډ بای ټي نو دا موږ سره برابر شو د زیرو. بیا دا ټي موږ اخوا واړو د زیرو سره یې ضرب کړو نو دې نه بیا زیرو راشي نو زیرو برابر شو د پی اف ماینس پی آی نو دا ماینس پی آی چې موږ اخوا واړو دا به پلس پی آی شي نو دا پی اف برابر شو د پی آی. نو دا چې تاسو کله پرو کوئ چې په آیسولیټډ سیستم کې انیشیل مومنټم د فاینل مومنټم برابر وي نو تاسو به په دې طریقې باندې دا پرو کوئ چې آیسولیټډ سیستم هغه سیستم ته وایي چې په هغې کې ایکسټرنل فورس نه وي نو زیرو وي. نو فورس چې دی موږ سره چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم برابر دی نو موږ سره زیرو برابر شو د چینج ان مومنټم پر یونټ ټایم. چینج ان مومنټم د پی اف ماینس پی آی برابر دی او دا ټي چې اخوا واړو نو دا به زیرو شي نو پی اف برابر شو د پی آی. نو کله چې ایکسټرنل فورسز په یو سیستم باندې نه وي هغې ته آیسولیټډ سیستم وایي او په هغه سیستم کې به انیشیل مومنټم د فاینل مومنټم برابر وي او مومنټم کې به چینج نه راځي. چینج ان مومنټم چینج اف مومنټم اینډ کولیجنز. اوس کله چې د دوو شیزونو په منځ کې کولیجن کیږي او صرف دا یو بل سره کولیجن کوي خو د بهر نه پې څه انټریکشنز نه وي نو بیفور کولیجن چې کوم نو دا موږ سره یو قسمه آیسولیټډ سیستم دی نو د کولیجن نه مخکې چې کوم مومنټم یي د کولیجن نه پس به هم هغه مومنټم یي مومنټم به کنزرو پاتې کیږي. ګورئ دا موږ سره یو ماس دی چې M1 ورته موږ ویلی دی دا موږ سره ماس دی چې M2 ورته موږ ویلی دی نو د کولیجن نه مخکې د دې کوم ویلاسټي چې ده دا موږ سره U1 ده او د دې M2 ویلاسټي موږ سره U2 ده. نو ګورئ کله چې دا کولیجن وکړي یو بل سره وجنګېږي نو دا ماسس خو نه بدلیږي ماسس خپل په ځای خو د دې دواړو ویلاسټیز چې دي هغه بدلی شي
نو د دې اولنی ماس ویلاسټي چې ده هغه موږ سره V1 شوه او د دې دویمي ماس ویلاسټي چې ده هغه موږ سره V2 شوه او مومنټم چې دی دا ویکټر کوانټیټي ده نو په دې کې به موږ ډایرکشن ته هم اهمیت ورکو نو د کولیجن نه مخکې دا رایټ طرف ته روان دی او دا لیفت طرف ته روان دی او د کولیجن نه پس دا لیفت طرف ته روان دی او دا رایټ طرف ته روان دی نو تاسو چې کله کیلکولیشنز کوئ نو یو ډایرکشن به تاسو پازیټیو واخلئ نو فرض که تاسو رایټ طرف پازیټیو واخلئ نو دا U1 به تاسو سره پازیټیو شي او U2 به تاسو سره نیګیټیو شي او دلته کې به بیا تاسو سره V1 نیگیټیو شي او V2 به تاسو سره پازیټیو شي نو PI چې دی هغه به برابري د څه شي د M1 U1 پلس M2 U2 د کولیجن نه مخکې د ویلاسټي U1 ده او د ویلاسټي U2 ده نو د مومنټم M1 U1 شو او د مومنټم M2 U2 شو د دواړو په شریکه مومنټم به تاسو معلوموئ که نو د انیشیل مومنټم دا شو بیا فاینل مومنټم اوس د دې ویلاسټي V1 شوه نو دا M1 V1 او پلس M2 V2 نو دا فاینل مومنټم شو نو دا آیسولیټډ سیستم دی او مونږ ویلي دي چې په آیسولیټډ سیستم کې به انیشیل مومنټم د فاینل مومنټم برابري نو انیشیل مومنټم مونږ سره دا شو فاینل مومنټم مونږ سره دا شو نو دا او دا برابر دي نو مطلب دا او دا برابر شو نو M1 V1 پلس M2 V2 به برابري د M1 U1 پلس M2 U2 نو کله چې مونږ سره داسې یو سیستم یي او په هغې کې دوه څیزونه یو بل سره یا زیات څیزونه یو بل سره انټریکشنز کوي نو د هغوی انیشیل مومنټم به د فاینل مومنټم برابر وي نو که فرض که موږ سره په دې کې بیا څیزونه راکړي یو څه پاتې نو هغه موږ د دې فارمولې نه بیا معلومولی شو دا یو اگزامپل دی او تاسو به دا ځان له پخپله وکئ زه یې درته هسې لږ شاندې کومه دا بال ای چې دی په 0.05 کیلوګرام د دې وزن دی او دی رایټ طرف ته روان دی نو رایټ طرف مونږ پازیټیو واخلو ټیک شو او د دې ویلاسټي 0.5 میټر پر سیکنډ ده نو دا مونږ سره M1 شو او دا مونږ سره U1 شو بیا د هیډ آن کولیجن وکړي یعنی بل بال سره وجنګېږي چې د هغه ماس 0.2 کیلوګرام دی او د نو دا موږ سره M2 شو او دیٹ از انیشیلی اٹ ریسټ او دی په ریسټ باندې دی نو د U2 چې دی هغه موږ سره 0 شو نو دا M1 U1 او M2 U2 یعنی انیشیل مومنټم به تاسو د دې نه معلوم کړئ ټیک شو دا هر څه موږ سره معلوم دي دا به بیا تاسو برابر کړئ د څه شي after the collision ball A moves to the left نو بال A چې دی اوس هغه لیفت طرف ته روان شو او د ویلاسټي څه ده 0.3 میټر پر سیکنډ نو چې لیفت طرف ته دی روان شو نو موږ رایټ طرف واله ویلاسټي پازیټیو اخیستې وه دا به موږ څه واخلو نیګیټیو واخلو ټیک شو نو M2 چې دی هغه موږ سره 0.05 ساري M1 چې دی موږ سره 0.05 دی او دا V1 موږ سره -0.3 شوه find the final velocity of the ball نو M2 چې دی موږ سره 0.2 دی او V2 چې دی نو هغه موږ له معلومول دي نو ګورئ دا M1 V1 plus M2 V2 برابر دی د M1 U1 plus M2 U2 دا موږ سره الریډي امنون ده اوس دا څلور واړه شنو خو موږ له راکړي دي که نو او دې کې دا M1 او M2 دا هم موږ له راکړي دي او دا V1 چې دی دا هم موږ له راکړي دی نو صرف V2 موږ له معلومول دي نو دا V2 به موږ جدا کړو دا نور هر څه به تې اخوا واړو نو دا M1 U1 plus M2 U2 ماینس دا M1 V1 چې دی دا دې خوا راغی نو ماینس شو دلته پلس و دلته راغی ماینس شو او ډیوایډ بای ګورئ دا M2 د دې V2 سره په ضرب کې و نو دا دلته کې اوس دې سره په څه کې شو ډیویژن کې شو نو V2 موږ سره برابر شو دا هر څه خپل په ځای پټ کړو خو دلته کې چې دی که نه دا ماینس 0.05 into minus 0.3 دا ماینس یې ولې لیکلی دی دا لیفت طرف ته دا بال تللی دی که نو په دې وجه دا ماینس شوی دی ټیک شو بس دغه یو په دې کې پوینټ او بیا دا چې کله تاسو یو بل سره ضرب جمع کوئ نو دې نه موږ سره V2 0.2 میټر پر سیکنډ راشي نو دا کم بال B چې دی دی په 0.2 میټر پر سیکنډ باندې رواني او دا پلس راغلی دی نو دې مطلب دا دی چې دی به رایټ طرف ته رواني بس دا کیرم بورډ کولیجن چې دی نو دې کې هم دقه ایکویشن اپلای کول دي په دې باندې نو تاسو په دې ټرای وکئ یو پیر پې وکئ دوه پیرې پې وکئ درې پیرې پې وکئ او رایټ لیفت ته خیال وساتئ کوشش وکئ چې دا خامخا حل کړئ تاسو په دې پوه شئ
دا چینج اف مومنټم اینڈ ایکسپلوسیو فورسز کولیجن چې هغه کې دوه شونه یو بل سره یوځای کیږي او په ایکسپلوژن کې یعنی بم ډزېدلو کې یا مونږ یو ټوپک ډزو په دې کې داسې کیږي چې دوه شونه د یو بل نه جدا کیږي لکه بم چې ډزېږي نو هغه څه پارټیکلز ټول داسې شي یو بل نه لاړ شي کولیجن کې یو بل سره جنګیږي او ایکسپلوژن کې یو بل نه تښتي نو دا د یو بل الټه دي نو پکې کله چې ایکسپلوژن کیږي کنه یو بم دی دلته کې پروت دی نو د دې مومنټم خو زیرو دی کنه نو بیا څه وشي دی چې وډزېږي نو په دې کې خو ویلاسټي پیدا شي اول ویلاسټي زیرو نو مومنټم زیرو و کنه نو د باندې خو اوس د بهر نه څه فورس چا نه دی اپلای کړی کنه ډیر کم فورس په اپلای شي که فرض کا لپاس ورته سړی اور ورته کینو اسې معمولی شان فورسي هغه نه هغه بارود څه شي وډزېږي نو اوس په دې کې ډیر زیات دغه پیدا شي ویلاسټي پیدا شي یعنې مومنټم پکې راشي نو مونږ بیا څنګه ویلی شو چې انیشیل مومنټم د فاینل مومنټم برابر دی دا مونږ داسې ویلی شو چې دا بم چې یي که نه نو دا په مختلف پارټیکلز کې ډیوایډ شي دا په ځای پروت و د دې انیشیل مومنټم څه زیرو اوس داسې وشي که نه چې دا پارټیکل داسې لاړ شي څه 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 پارټیکل داسې او څه پارټیکل داسې نو ګورئ دا مومنټم چې دی که نه دا ویکټر کوانټیټي ده نو دا فرض که ایرو پلس دی نو دا څه دی ماینس دی د ده میګنیچیوډ 4 دی او د ده میګنیچیوډ 4 دی نو دا ماینس او پلس یو بل کینسل کړو دغه شان دا پلس 5 دی نو دا ماینس 5 دی دا پلس 6 دی نو دا ماینس 6 دی نو دې دواړو یو بل کینسل کړو دې دواړو یو بل کینسل کړو نو فاینل مومنټم د دې بیا واپس سره راغی زیرو راغی او کله چې موږ یو ټوپک ډزو که نه نو ټوپک چې ګولۍ چې د هغه په مخ کې اول خو دا په ریسټ کېږي که نه دا هم آیسولیټډ سیسټم دی نو بیا څه وشي بیا ګولۍ سم په تیزه باندې لاړې شي نو ظاهري طوره که موږ وګورو نو په ده کې خو مومنټم پیدا شو که نو بیا خو اول زیرو اوس پکې خو ډېر مومنټم راغی خو په اصل کې څه وشي ګولۍ چې په اخوا باندې لاړه شي که نه کله چې مونږ ډس کوو که تاسو ډس چېرته کړی نو دا ټوپک چې دی دا په شاته باندې راشي نو د ده ویلاسټي کمه وي خو هلته کې د ده ماس چې دی هغه زیات نو مومنټم چې دی د ماس او د ویلاسټي د دواړو د ضرب نه راځي نو دا ګولۍ چې ده دا چې په فرض که په 40 میټر پر سیکنډ باندې وتي او د دې ماس فرض که 0.5 ګرام دی ټیک شو نو دې نه موږ سره 40 ملټیپلایډ بای 0.005 نیوټن سیکنډ مومنټم راغی ټیک ده نو دا دغه چې دی دا ټوپک چې دی دی به کیدای شي په 1 میټر پر سیکنډ باندې شاته راغلی خو هلته کې د ده ماس چې دی هغه زیات دی نو د ده مومنټم او د ده مومنټم څه شي سیم شي او دا ګولۍ چې ده دا په مخ کې باندې لاړه شي او دا ټوپک چې دی دا په شا باندې راشي نو واپس یو بل کینسل کی نو فاینل مومنټم یې څه شي بیا یې زیرو شي ټیک شو دا یې موږ له یو دغه راکړی دی یو ګولۍ ده وایي 0.008 کیلوګرام وزن یې دی او په یو کلاشنکوپ باندې موږ وډزو چې د هغې ماس 4 کیلوګرام دی نو وایي که د دې ګولۍ ویلاسټي 715 میټر پر سیکنډ ده نو د دې ګن دا ټوپک چې دی دا به په څونه ویلاسټي باندې شاته راغلی نو ګورئ موږ سره به انیشیل مومنټم چې دی هغه د فاینل مومنټم برابر وي که نه نو انیشیل مومنټم خو موږ سره زیرو بس فاینل مومنټم چې دی نو هغه به د ګولۍ مومنټم او د ګن مومنټم پلس د بولټ مومنټم د دواړو برابري ټیک شو نو د ګن مومنټم چې دی هغه به موږ سره صحیح د ګن مومنټم چې موږ معلومو که نه نو هغه دی 4 kg د دې وزن دی او ملټیپلایډ بای د هغې سپیډ چې دی هغه موږ سره نه دی معلوم سپیډ چې دی هغه موږ سره نه دی پلس د بولټ وزن چې دی هغه دی 0.008 او د هغې سپیډ چې دی هغه دی 715 نو دا برابر دی د زیرو نو دلته نه به موږ د سپیډ آف ګن معلوم کو وی جی دا شوې د ګن ویلاسټي چې ده هغه به ماینس 1.43 میټر پر سیکنډ ماینس ولې ده ځکه چې دا ګن چې دی دا په شاته راځي ګولۍ په مخکې تل د هغه پلس ده دا په شاته راشي دا ماینس دی دواړه به یو بل کینسل کړي ټیک شو
دلته کې مونږ له راکړي دی وی will you want to fire with a rifle of mass 0.008 kilogram having bullet of 4 kilogram ejecting with a muzzle speed of 715 meter per second. وی تاسو به په داسې یو رایفل باندې ډز کوئ چې د هغه رایفل وزن 0.008 کیلوګرام دی، یعنی ډیر کم وزن دی، او ګولۍ چې پکې تاسو ایښي د هغه 4 کیلوګرام ده او هغه په 715 میټر پر سیکنډ باندې بهر ته وځي. نو ګوره چې دا په 715 میټر پر سیکنډ بهر ته وځي او 4 کیلوګرام د دې وزن دی د دې ګولۍ، نو د دې مومنټم چې شو نو هغه تقریبا 3000 نیوټن سیکنډ مومنټم شو. نو اوس دا ټوپک چې موږ په ډز پې کوو 0.008 کیلوګرام د دې وزن دی، نو د دې سپیډ چې واپس د دې ټوپک دا سپیډ چې دی که نه، نو دا به واپس بیا ډیر زیات وي، ځکه چې 0.008 له ته په څه کې ضرب ورکړي چې 3000 ته راشي، نو هغه به ډیر زیات هندسه وي که نه، نو سپیډ به یې ډیر زیات وي. نو داسې ټوپک باندې به تاسو ډز کول نه غواړئ، ځکه چې هغه دونه په سپیډ باندې واپس راشي نو ته به یې واپس ولوزولی. او دا موږ له یو اسایمنټ راکړی دی چې یو توپه ده چې 200 کیلوګرامه وزن یې دی او 10 کیلوګرام کینن پې موږ فایر کړو، نو چې دا کینن په 90 میټر پر سیکنډ باندې لاړ شي وځي، نو د دې ریکال سپیډ اف د کینن به سوی دا به نو دغه اسانه خبره ده چې انیشل مومنټم 0 دی، فاینل مومنټم به تاسو د ګولۍ مومنټم او د دې کینن مومنټم دا دواړه به جمع کوئ، یو به پلس یو به ماینس شي. نو په دې کې تاسو سره ام یو معلوم دی او وی در سره هم یو معلوم دی، د بل ام در سره هم معلوم دی خو د بل وی در سره نه دی معلوم، نو هغه وی چې تاسو ایکویشن کې پوټ کړئ تاسو ته معلوم شي دغه شانتي ایکویشن. او راکټ پروپلژن اینڈ تھرسٹ. اوس راکټ چې دي که نه، نو دا داسې کېږي چې کله چې دا موږ په بره باندې وولو دې کې پکې د فیول وي، نو هغه فیول سوځي بهر راوځي او هغه فیول ورو ورو کمیږي، نو دا دغه چې دی دا ګیس چې دی بهر کم راولي، نو دی په بره باندې دا راکټ ټیل وهي او د راکټ ماس په مخه کمیږي، نو فورس چې دی هغه په د باندې خو اغشتی او چې ماس د کمیږي، نو اکسلریشن په د کې پیدا کیږي او د په بره باندې ځي. که تاسو په کې په څه نه پوه شوي نو کمنټس وکړئ. خو دا تاسو ما تاسو ته سرسري ځکه ووایي چې تاسو په ځان له هم لږ شانتې سوچ وکړئ، او که فرض که تاسو داسې نه پوهیږئ او وایئ چې زه بالکل صحیح هر یو شی کې ښه په ډېر وخت کې ایکسپلین کړم، نو بیا داسې ووایئ زه به یې ایکسپلین کړم.